زه ټولو کې اول خو ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو نن وخت مو ویستلو په وطنپال یوت ارګنایزیشن تنظیم هم جوړ کړو او دلته رالی د کم مینې او د اخلاص اظهار هم خپلو کو زه په هغې باندې ستاسو ډېر زیات مشکور یم. ما نه مخکې دیان رور تاسو ته تفصیلي خبرې وکړې. بنیادي طور باندې که موږ وګورو نو شهید وطن حیات محمد خان شیرپوم د یو نوجوان په حیثیت سره په سیاست په میدان کې قدم ایښی او زموږ ټولو لپاره د قوم لپاره او زموږ ټولو لپاره او خاص کر د ځوانانو لپاره قرباني ورکړې. د هغه قرباني هم که تاسو وګورئ نو د پېښور یونیورسټۍ په هسټري ډپارټمنټ کې شوې او د طالب علمانو په یو فنکشن کې شوې. نو په دغې حوالې سره زمونږ د یوت سره یو ډېر نږدې رشته ده. بیا که موږ وګورو نو که صحیح معنو کې د یوت چا تربیت کړی دی او د یوت په دې معاشرې کې یو مثبت کردار را پیدا کړی دی هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو دی چې هغه زموږ د دې علاقې یوت لا د روزګار ذریعې پیدا کړې او داسې طریقې سره یې دغه کړل چې هغوی د خپل خاندان لپاره 2 وخته روټۍ او خپل ذریعه معاش چې دی هغه طریقې سره روان کړي. په دغې حوالې سره د قومي وطن پارټۍ او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو د یوت لپاره ډېر لوی خدمات دي. اوس دا پکار دی چې زمونږ دا ځوانان او خاص کر زمونږ د کلي دا ځوانان چې تاسو راپاسئ او تاسو دا خبره هر یوت هر ځوان ته ورسوئ چې د یوت بعضې نورې پارټۍ دعوی کوي خو هغوی هغه شانتې د یوت خدمت نه دی کړی بلکې زه به دا ووایم چې زمونږ یوت که بېلارې کړی دی نو هغه هغې پارټۍ کړی دی. دلته کې په قومي وطن پارټۍ کې یوت ته به عزت هم میلاویږي په عزت سره به ورته روزګار به هم میلاویږي او ستاسو به داسې مونږ هغه تربیت به هم کوو چې د اخلاقو په دایرې کې دننه سړی د خپل سیاسي جدوجهد چې دی هغه صحیح طریقې سره وکړي. زه په دې ډېر زیات خوشحاله شوم. بله ورځ د کلال آباد ملګري هم راغلي ډېر ښه انداز سره هغوی دغه کړي. نن تاسو ډېر ښه طریقې سره رالی او دا ستاسو خوش قسمتي وه چې مشر هم پکې موجود و تاسو سره د هغوی ملاقات وشو ډېر زیات هغوی خوشحاله شو. انشاءالله اوس په دا کوشش کوو چې د نورو محلو کې دا یوت چې دی دا همداسې پھیلاو کړو او دا جوړ کړو څنګه چې د کلال آباد ملګرو خپل تنظیم جوړ کړو ریاض د هغې صدر دی او ټول کابینه سره جوړه شوه. ستاسو هم دا درخواست چې تاسو هم کېنئ نن دې میټینګ نه پسته یو خپل تنظیم جوړ کړئ چې رابطې هغه ذریعه زموږ ټیک شي. دغه شانتې بیا چې د کومو ملګرو په نورو محلو کې رشتې دي دوستانې دي هغوی پسې مو وګرځئ او هلته کې هم دا تنظیمونه جوړ کړئ چې دا سلسله موږ همداسې روانه کړو او چې دا د یوت دا کم قدم تاسو اوچت کړی چې دا پوره په شیرپو یونین کونسل کې هم پھیلاو کړو بیا زیم یونین کونسل ته ووړو او بیا داسې چې دی ټول تنګي تحصیل او بیا شبقدر تحصیل او بیا داسې پوره خیبر پښتونخوا کې دا پھیلاو کړو. دغې لپاره کوشش وکړو.